نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمای مسلم حدیث دی رب لا یزال تا پورزو کی د غن کال د عرفی ورزنا زیات محبوب ورز نشتا غن کال پورزو کی د عرفی ورزنا زیات محبوب ورز نشتا الله جل جلاله خپل شان مطابق اول اسمان تراکوس شي کما یلیق بشانه څنګه چې هغه شان سره خای اسمان دنیا تراکوس شي لاندې خلق ته ګوري او فرشتو سره فخر کا چې وګوره زما بندگان په عرفات میدان کې په دو کپړو کې په ګرمۍ کې ببرسری دلته اولاد دی ما ته ژاړي لاسونه پورته کړي دي مغفرت دعاګانې غواړي اے فرشتو تاسو څه وایي چې دا ولې راغلي دي دا زمانه په کوم امید باندې راغلي دي ما عذاب یې نه لیدلی جهنم یې نه لیدلی بیا هم لاسونه اوچت دو کپړو کې راتاو په سر او بدن باندې خاورې به برسرې ولاړ دي خو ما نه امید ساتي که نه چې زه رب یما خو ما نه امید ساتي که نه چې زما رب دی مونږ بخي فرشتو ګواه اوسئ دا ټول خلق ما بخلي دي او چې کله رسول الله مبارک وفرمایل چې په دغه ورځ باندې رب بخنه کا کمال صحابي کړی دی چې تپوس یې تر کړی چې یا رسول الله دا فضیلت عرفی ورځې خلقو پورې چې عرفات میدان کې ولاړ دي هغو پورې خاص دی که ټول امت ته ور شامل دی سوال یې تر کړی چې دا کوم چې رب یې چې ما وبخل ما ګناهونه معاف کړه ورته ځکه حدیث کې راځي چې حج نه انسان داسې را واپس کیږي ګناه نه پاک لکه اوس چې مور نه پیدا دی الله بخلی یا رسول الله دا دوی پورې خاص دی څوک چې د عرفات میدان کې دي که ټول امت رحمت للعالمین علیہ السلام سور ته فرمایي نه ټول امت ته دا خبره ور شامله ده ټول امت الله بخي بخنه خو غواړه کنه مور غوندې سیز بغیر د غوښتې نه خپل بچي له شی نه ورکېږي نه غواړي به وی غواړه رب یې تعالی درکوي که نه ستا معاف کوي والله بخي دی رب ستا ګناهونه اسمان ته رسېدلي فضا تر ډکې ستا رب ستا بخي نو امیده کېږم